مشوره مې درته دا درته مشوره دا بل حکم دی ښه که دغه چا نه کوو دا بیا زما شاګرد نه زما نه به عاقي دا موږ ته د فیاض مولي صاحب وصیت دی اما به تاسو ته وصیتي مشوره دا ده چې تاسو کې څومره مولیان امامان یی بالفعل یا بالقوه او نکاحونو له لاړ شئ په دې نکاحونو کې خوراک مه کوئ خو که نه شئ ټینګېدی او ډېر مزیدار د هغې پخ کړي دا مشوره ده نو خورئ یو احتیاط په نکاح کې کوئ ماوی زمونږ دا درس تربیتي چله ده چې مولي صاحب ته کوم جومات کې امام یو د دې بلې محلې سړی د پسې راغی چې مولي صاحب هلتې زمونږ نکاح دی وایي ولې هغه مولي صاحب وایي نه نه زه یې په تا کوم په ما یې ولې کوې وایي ته زمونږ خوښ یې په سره پښتو ورته ووایه وایي ولې ما له یې راکې څه خوښوالی ناخوښوالی په خپل ځای خبره ده ته یې په هغه مولي صاحب باندې ولې نه کوې د دوو وجو نه به یې نه کوي د هغه مولي صاحب سره به یې ورانئ هغه مولي صاحب زما دینی رور دی چې د هغه سره ورانئ زما د رور بېعزتي کې زه ولې ستا په محله کې نکاح وکړم دا ته د هغه بل مولي صاحب بېعزتي کوې دویمه خبره که د ده د هغه سره ورانه نه ده د ده د هغه سره ورانه نه ده نو دال مې کچ کالا کالا ہے په دې کې سیچل دی هغه امام یې پیژني نو دی د هغه د مخکې نه کوي ته خو یې ټول نه پیژنې نو تا په ګول مول کې سنت طریقه باندې نکاح دی بې ټک یو دوه کسان دي سنت طریقه دا د اعلنو بالنکاح نکاح به په غټه جمع کې کې اختر پټ میړه نه دی نو دا بعضې زمونږ مولیان پوه نه وي هغه دوکه کې وایي راشه په دې د چې زمونږ د سنت طریقې دا ګڼې نه جوړو څلور کسان ناست دي د جینۍ پلار نشته مشر ورور یې نشته پلانې نشته دا څه دی د دې توت ته د هغو تورۍ ختل وه دا پکې د کوم ځای نه راغی چې دا نکاح دې وکړه مولوي صاحب ګورې دا دې په کور کې اخري شپه ده سبا به جیل ته ځې بلې محلې ته به قطعا نکاح له نه ځئ په دې کې څه چل دی بله خبره واورئ ملګرو چې تا ته یې ووایي چې مولي صاحب زموږ نکاح دی موږ داسې مظلومه طبقه یو د ترور زوی ته او د تره زوی ته یوه میاشت مخکې وایي زموږ به نکاح یو دا او هغه او امام ته د مازدیګر د مانځه نه مخکې ځان کټوټۍ کړي خوله ورته رانږدې کړي چې مانځه پسې نکاح دی ښه جي ښه نو دې خلکو ته به وینا وکئ چې ما ته به د نکاح خبره 3-4 ورځې مخکې کوئ زه انسان یم که په عین موقع زه بیا نه یم بیا به خفه کېږئ نه دا دیو زمونږ شرم کوي دیو وایي دا مولا داسې یو خدای پاک یو عجوبه پیدا کړې ده اذا وجده فاکله خو چې کوم ځای مومي جوالتې خوري دویمه دا چې کله تا ته چا د نکاح ووې چې زمونږ نکاح دی او په 2 بجې دی زمونږ امامان ملګري دونه سادهګانې چې دی پاوکم په 2 تلې والتې دقه شان په تجوید کې په صوفه کې ناسي نو په هغې کې یو د خوازخیلې راغلی او بل د مانیار نه راغلی او بل پکې د کانجو نه راغلی هغه اصل مدین چې هغه لانۍ راغلي هر روان دي چې خو روډ بند دی پلانې دی هغه 4 بجو ته رارسي دا امام غریب دقه شانتې نیولی شوی تور شوی ناسي او بیا په لا خلک ګپ هم شروع کړي مولي صاحب زموږ په کلي کې ابلوز یو خبره شوې وه بیا چې شوې د جزانه دې کېږي که ما سله وی نو یو به یو تپوس کوي بل دا پورې ګپ لګوي نو قطعا به د وخت نه مخکې نه ځئ دې نکاح والا ته ووایه چې کله ټول خلک راله او زما انتظارو زه یا د جومات په کمره کې ناست یم یا په خپل کور کې ناست یم ما ته ټلیفون وکړه یا څوک راولېږه زه به درشم نو ته به ټول خلک به ستا انتظار کوي نو ته به باعزته ته ورلاړ شې او کېبنې چې څنګه کېناستې تپوسونه وکړه د هلک پلار څوک دی د جینۍ نه یې تپوس کړی دی جینۍ خبر ده که د خپلې محلې خاص نکاح بیا دا تپوسونه مه کوئ دا بیا بېعزتي ده ځکه چې تاسو خو پیژنئ خو چې د ناشنایي لږ ډېر معلومات وکړه او بیا لیکل میکل وکړه او فورا نکاح وکړه او نکاح چې دې وکړو دعا وکړه وایه زما څه کار دی توریه کوئ زما کار خو د هر چای سیده ترې راوځو نو په عزت به پاتې شئ د دې ځای پورې دا مشورې وې اوس د دې ځای نه پاخوا حکم ته غوږ شئ حکم دا دی زمونږ په دې نکاحونو کې زمونږ ډېره لویه بېعزتي کېږي او دا بېعزتي وی چا وی دا په خپله وی ګیله سله ده بله مولي صاحب چې کله نکاح تړي وشي نو یو به پکې د هغه ځای نه آواز وکړي مولي صاحب لا مونږپلي ورکړه مولي صاحب تیلۍ راوړې ده دغه دا نیمه سموسې ورته واچوه دا نیم پتون د چرګو ته واچوه کیله دونه مولي صاحب دونه څوک نشته یوه څښه کیله یوه سموسۍ 3 بسکټه داسې ګاډیر خو موږ خپلو میخو ته کوو انسانانو چېرته دا چل نه دی کړی نو دا مولي صاحب په تیلۍ کې وتړي او را روان شي دا خپل وړو له ویسه دا اوازونه کېږي وایي که چا دا ووي دا زما بېعزتي ده
دا خلک چې راغلي دا وړي بالکل تی دا مه راوړئ. بعضې مولیانې بیا په دې څادر په پلو کې وتړي زما واړه ستا واړه د خدای مردار کې چې ته یې دونه وشرمولې. که د دې سړي په ما سود کېږي ما له د ښه بهترین یو ډبې بسکټ یو ډبې میټایي یو د سی جي چرګ بند کړي او زما کره دې کور ته ولیږي په عزته طریقه دې ویسي که نه. نو چې دی په ما پورې پیچاړې کوي ټوله سودا چې زه راغونډه کړمه 2.5 بسکټ 1.5 کیله او 1.5 سموسۍ قسم په خدای ټول د 1500 روپو نه او کله پې خبر کې مولي صاحب او مولي صاحب مولي صاحب او مولي صاحب. دا کار به قطعا نه کوئ. دا بېغیرتي چې چا وکړه زما شاګرد نه دی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. پیسې ته ښې ډېرې الی بلکې اعلانونه ورته په جومات کې وکړه 1000 روپۍ توله به مالله کوئ 1000 هم اوس کمه د سره ګران شو دی 2000 روپۍ پې توله به راکوئ. څوک یې راکوي نه خو دباو پې کوئ. وایه که د چا 3 تولې کالی و نو زما به 6,000 کېږي او که د چا 6 زما به 12,000 روپۍ کېږي. ټایل والا ټایل په پټوارۍ لګئ پلامبر پیپونه په پټوارۍ لګئ رنګساز رنګ په پټوارۍ کوي او زموږ نکاح هم په پټوارۍ دی. او دا اخیستل ځکه جایز دي دلیل واورئ چې نکاح من وجهین معامله ده او نکاح من وجهین عبادت دی چې ته نکاح کې خطبه پکې وې دا عبادت دی او ته باقاعده د 2 کسانو په منځ کې لیکل کې او د هغو له عقد نکاحي دا کې نو دا چې دی دا معامله ده او د معاملې د باقاعده پیسې اخیستل پکار دي. نو تباه شوي د 600 کاله مخکې هم د نکاح فیس 200 روپۍ و او اوس هم لاسې رپېږي چې دا پیسې والا دا چل به کوي وایه دا نه واپس که ما له ښه 5000 راکړه په دې کې شرم مه کوه چې دوی ته پته ولګي. موږ ځان په خپله باندې سپک کړی دی دې خلکو ته موږ انتهایي سپک کارو. موږ په سکولونو کې وو حفیظ صاحب ته دا ډېره ښه پته ده خو که د ده نه یو قصې یې واورېدې نو استادانو لسومان صاحب ته به هم پته وي نورو استادانو به پیسې را جمع کړې وی ډوډۍ د 300 د خدای قدرت و دا خفګان به زموږ هېر نه شي چې کوم به پکې ایټ یو ټیټ یو مولا به هغه به پکې 240 راواخېستې زما سره خو دقه دي نو ته به وایې چې بارې دی چېرته په سوال باندې د حکومت راوستی ده نور تنخوا لیدی هسې علي او چې کله ډوډۍ وخوړی شوه ډوډۍ به وخوړی شوه نو چې کاته ده به د جب نه شاپر راویست وریجې به هرته واهوي نه دا بدي به یې واخېستې خپلو وړو له به یې وړې. الله وعدل او خیرات لی بوزي پوټې ورته مخې ته کېدي مولي صاحب واله خیر زه به دا خپل ویسم دا ستا د نیکه دی څه دې کې خو تا ته اباحت دی تملیک نه دی شرعي مسله ده. دلته کې چې ته څونه خورې دا خوړی شي خو کور ته تې قطعا نه شي وړی دا ستا ملک نه دی دا اباحت دی. مولوي صاحب به دعوت له ځي سړي به ورته ویلي یو کس ځان سره راوله دی چې ځي 3 سابقان به یې ځان سره ورخوشي کړي هغو له به یې شاپري هم ورکړي او سهار به یې پې چای هم نه ایسکولی چې د اپریشن د مریض په شان خوراک بند کوي. تا ته دې کس داسې ویلو چې 3 به راولې دا که واړه دي خو ستا واړه دي هغه پې څه کوي. دا ډېر د شرم کار دی. قطعا به داسې نه کوئ چې په قرآن او په حدیث ما او ته عمل نه کوو څوک به پې کوي. ریاض صالحین 3 درجې والا ویل دی هغې کې یو حدیث دی نبي علیه السلام له صحابي ډوډۍ کړ ده هلکه یاد وي دی که نه نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وي 4 کسان به ځان سره راولي نبي علیه السلام روان دی لاره کې ورسره بل صحابي ملګری شو نبي علیه السلام خفه شو خو حیا ولا ورتله دته یې څه ویلی نه شو چې لاړ هغه چا چې ډوډۍ کړو هغه ته یې ور وټکو وی دا 4 کسان چې دي یا 3 دي یا څو دا ما راوستی دي او دا یو را سره د لارې نه ملګری شوی دی اوس ستا خوښه ده چې که ته یې پرېږدې په دعوت کې جو ډېره ښه ده او که یې نه پرېږدې نو زما په دې څه خفګان نشته. هغه وی په سر و چشمو مې قبول دی چې ستا میلمه دی. نبي علیه السلام د دې صحابي بېزتي کوله نه دنیا ته یې وښوه چې ګوره په پردي خیرات کې به سپي په ډنګونو نه وایي دعوت پردی دی نو ته له څنګه کسان به قاریانو دلته کې چې ستاسو ختمي د مالي وال نه پیسې راغونډې کړي هغه یو ته هلکه ګوره را به شي زموږ نن ډوډۍ دا ډوډۍ ستا ده په یو کس دې 2,000 او 3,000 روپۍ ښودي دي څه ضرورت دی پردو مال باندې په خلکو ډوډۍ خورئ. قطعا به دا کار نه کوئ. عمرې له خلک لاړ شي چې واپس راشي خلک ورته کجوره راوباسي یو لق صاحب نو دی د نر زوی ته داسې وکړي چې یو 2 وخوري دا نورې به زه کور ته ویسم دا ناروا دي دغه ځای چې څونه خورې دا وخوره
دا اباحت ته، خو په دې کې تملیک نشته، ته مالک نه بلکې شریعت خدام لیکلی چې ته د چا میلمه شوې اتا ته لوښي پوټي راواغېسته، ته دې بل ته نه شو ویلی چې والته بل والا، ها تا چې خپل کوم پوټی راواغېست که دا چاله ورکوې نو ورکولی شي. خو دین په کتابونو کې دی او علما په قبرونو کې دي. موږ ځان انتهایي سپک کړی دی دې مولیانو په 3 روپو په نیم پلو پسې تیاره شاپر پسې وړو. داسې کار به چرته نه کوئ. که انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده سره د هغه د ګمان مناسب فیصله کوم. موړ خوی کوئ الله به یې موړ ساتي. او کنه په مقتدیانو کې زما د مقتدیانو په شانتې تیز مقتدیان چرته نشته. خو په دې منبر مې ورته ویلي تعویزونو باندې نه پوهېږم، په استخارو باندې نه پوهېږم. زموږ کار خو دې څوک تعویز لاړ راشي چې بیا الله رویني واپس کنه. او قسم خو نشم خوړی چې ته بعضې نیم کې د دې ټولې محلې والا په نکاح کې ما د نن تاریخ روژه نه ده ماته کړې. ته ځان له په خپله شان جوړ کړه چې بیا ته عزتمنې که نه. څوک دی که امامان او مقتدي ته د وخت نه وینا نه کړې 2 ورځې مخکې بل چاله ډوډۍ کړ دی او تا ته په ماښام کې وایي چې زموږ څه مېلمانه دي ته بالتې راشې ښه خا خدای دې اته واړه جنتونه درکړي. ولې جنتونه درکړي؟ تاله دې خدای اړو جنت در نه کړي. پردو له ډوډۍ کې زه د عمر امام یم ما ته اوس په دې عین موقع وی واده به نورو خلکو ته به 3 میاشتې مخکې وایي او مولي صاحب ته به وایي جي مانځه پسې زموږ څه ډوډۍ ده. ولې دا تاسو مټي زه راوستې ده څه چې ما ته داسې په ایمرجنسي کې وې. اذا وجد فاکله چې کم دعوت کې یو بې عزتي قطعا ولا مزئ، چې په کم نکاح کې یو بې عزتي مزئ. ای زما وروڼو موږ خپل عزت نه کوو، زموږ د خره او د سپي هم حیثیت هم نشته، خو په موږ پسې شاته د الله دین تړل دی. زما د وجې نه به دین عزتمن کېږي او زما د وجې نه به د الله دین بې عزته کېږي. مریم علیه السلام یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ولې وی زما د وجې نه به زما خاندان بدنام شي او زما خاندان دینداره خاندان دی. په دې به عمل کوئ. ګوره بې غیرته خوی به نه کوئ. ما یو شاګرد و بعضې به کې ناران پېښېږي. هلته په جومات کې هغه دغه محلې و خو په جومات کې ورته یو کس وی تاسو هر یو دا خوی مه کوئ ځکه چې بیا ورته مسله شي. خو دا محلې و یو کس ته ویل که راشه طالب چې راغی دا پیسې والا 200 روپۍ ول ورکړي. طالب جب تلاش کو 500 ول ورکړي دا ته والا هغه وی دا خو تا زما بېعزتي وکړه. وی تا زما بېعزتي ونه کړې د ټولو خلکو د مخې نارې وایي چې راشه والا ماله دې پټې ولې نه راکولې. په کوم ځای کې ته پوه شوې سړی راته بېعزتي کوي. التکبر عبادة عند المتکبرین. زموږ استادان وي چاته ټوپۍ داسې کېږه ورته وایي داسې کېده. التکبر عبادة عند المتکبرین یتکبرون فی الارض بغیر په دې کې یو معنی دا ده چې بل تکبر کوي او تو سره تکبر کوي نو دا تکبر بحقین دی. زموږ سره د بڼ سکول کې یو ملګری و بشیر صاحب هغه یو ناشنا خبره کړې وه. پرنسپل ته یې وی جي زه تکبر نه کوم خو ګوره چې څونه یم د هغې نه ځان کته کوم نه. موږ له خدای یو شان راکړ دی. تکبر نه دی پکار خو چې څونه یو دونه خو یو که نه. هغه د ایله څوک ځان ګرې موږ وایو دی که څه ماله بیا څه راکوي. سړي به ځان له څادر اخیستی ادی به وایي دا خو ډېر ښکلی څادر نه دی دا خو ډېر برابر نه دی. هغه وایي جهو والا دا حال قال چال دا خبرې پرېږدئ. پن درک او پن اشتقاق او پن راګیر دا پرېږدئ. سردار علي مولي صاحب ته دی الله اوږد عمر ورکړي ورځ سره ناستومه یو کس راغی وی هلکه ته چې پرون زما سره د جوسرو دکان ته تللی وې تا دا جوسر ولې تپوس وکړې دا په څو دی؟ هغې وی جاسې وی ولې موږ د جوسر اخیستو له تلي یو. هغه وی اوس ما ته پته دغه سړي به ماښام دا جوسر تاله راوړی چې دی د مفتي صاحب سره راغلی و د نن نه پس به زما سره نه ګرځي. موږ چې د جوسرو اخیستو له تلي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یو ځای کې لاړ او دکاندار نه سودا کوله شاګرد یې ورسره و چې څنګه ورسېده نو هغه دکاندار راپاڅېد امام صاحب په خیر علي کېنو وی جي سات څه وي وی نه نه ما څه نه وي هسې راغلی وم د هغې نه لاړ بل ته هغه ورته هلته وي امام صاحب په خیر علي دی لاړ بل ته بل ځای کې ورته امام صاحب په خیر علي بل ته لاړ شاګرد یې ورته وي دا ولې وي دا خلک ما پیژني زه داسې ځای ته ځم چې ما څوک نه پیژني او سودا ترې وکړم دوی اوس ما پیژني دا زمونږ مولا دی ماله به چېرته څه شی ارزان نه کړي چې ارزان راله نه کړي او موږ چې لاړ شو زه پلاني جومات کې امام یم ته به چېرته راغلی کېدای شي چکر راولګوه پلاني مدرسه کې ما تجوید مې کړ دی تجوید او حفظ او ناظره او قرات د 100 روپو په سودا باندې موږ خرڅ کړو. حاشا وک الله زمونږ تربیت چا نه دی کړی که نه موږ سبق ویلی دی خو شاته تربیت زمونږ
دا زمونږ نه دی شوی. که نه موږ به بیا د 10 روپو د سودا دپاره خپل علم په خلکو باندې خرڅو، موږ به بیا خپل تبلیغ په خلکو باندې خرڅو، موږ به بیا خپل قرات په خلکو باندې خرڅو. سودا کوا خدا ورته مه وایه. اشنا دکاندار دی ته لاړې امامې او هغه درته وي مولي صاحب پیسې مه راکوه، هې زه بارې خدای تعالی د بل طرفه درکړي، تعالی دې خدای د بل طرفه درکړي، پردې پیسې وباسه. سبا له به ته هسې په دې طرف باندې روانې او هغه به وایي چې که څه سړی بیا راغی بیا را ناسې غواړي. قطعا د چا ناست سوداګانې مه رالی. رشکې والا ته وي چې نه نه مولي صاحب ځه 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 وایه ودرېږه هغې پورې نه کوزېږم څو د خپله کرایي نه یې اخیستي چې ته دله دا 1500 روپۍ کرایي ورنه کړي مالداره به شي. موږ ته چې یو پیر چا ووي چې ځه طالب له چمیار څپلۍ ګنډل وه هغه وي خدای دې خوشحاله کړي، خدای ستا پلار خوشحاله کړي، ما لا تا نه راکړه. چرته به خپل عزت نه خرابوئ، په عزت اوسېږئ الله به په عزت ساتي. که ځان یو دقه شانتې د کسابانو سپي د ځانه جوړ کړه نو د دق خواته به ناستې خولې به یې وازې کړي نو دقه شی به خورئ. او که په غیرت باندې اکاته نو الله دې منظرو له څنګه تازه غوښې ورکوي. د انسان په ورکړه هیڅ څوک پوره نه شو. څه چې غواړې رب ته ووایه چې راکه. اوس شنګلي مولا غوږ شه نو ولا یأتي بها الى البیت، کور ته به تې نه وړي. 5مه معنا غیر باغ ای غیر مجاوز عن الحد الذي يحل له، دی به تجاوز کوونکی نه د هغه حد نه چې دله حلالي. ولا عاد ای ولا یقصد بما لا يحل له، دی به قصد نه کوي په هغه څه باندې چې د ده دپاره حلال نه. فلا اسم علی، نشته ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله بخونکی مهربانه دی. په دې غفور رحیم کې دې ته اشاره ده چې که اوس د یو سړي په پاو باندې کار کېده او د پې 100 ګرام سیوا خوړل دي پته ورته نه وه نو الله یې دونه د نري چاڼ نه چڼی مړه. ان الله غفور رحیم، الله بخونکی مهربانه دی، دا ورته الله معاف کړي.